ناکه واقعیا رامخې ته شوې ده چې په نوښار کې یو ظالم خاوند خپله د شپږو میاشتو ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. ویل کېږي چې روژه د صبر میاشت وي، خو ځینې خلک خپل صبر پرېږدي او خپله غوسه راواخلي. خو همدغرنګې نن ډېر زیات ظلم شوی دی چې یو ظالم خاوند راپاڅي او خپله د شپږو میاشتو ناوې ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. د ناوې ښځې نه ټوله ګناه نه سپینه ګناه، خو بیا هم دا خاوند راپاڅي او په خپله غوسه کې خپله ناوې ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو، خاوند داسې خلقت ولې وکړو؟ پولیسو ګرفتار کړی دی او ټوله انټرویو یې پولیسو ته بیان کړې ده. خو چېرې تاسو د خاوند د خبرو نه ځان قبلول غواړئ، اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، ټلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، دا واقعه په نوښار کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم خاوند اول د خپلې خور سره څه خبرې کوي، د خپلې خور سره څه پلان سازوي چې زه به خپله ښځه څنګه قتل کړم. چې کله ورته خور وایي چې په ښځه باندې د پټرول واچوه او ویې سوځوه او هغه به قتل شي، نو دې ظالم خاوند د خپلې خور ومنله او په خپله ښځه باندې پټرول واچول او هغه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، چې کله دغه ښځه قتل شوه، نو دا خاوند یې د کوره وتښتېدو او په پولیسو کې پیال درج کړو چې زما ښځه باندې چا پټرول والل او ډېره بېدردۍ سره یې زما ښځه قتل کړه. کله پولیسو د خاوند خبرې واورېدلې، نو پولیسو یې په خاوند باندې شک راغو او خاوند یې په انویسټیګیشن کې واخیستو. پولیسو وویلي چې زموږ شک ځکه په خاوند راغو چې څومره واقعي هم راغلي دي، هغه خامخا یا خاوند کوي یا خپله ښځه راپاڅي خپل خاوند قتل کوي، یا خاوند راپاڅي خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. همدغرنګې موږ په خاوند باندې شک وکړو او زموږ شک صحیح راووتو. خاوند هم چې کله موږ په انویسټیګیشن کې واخیستو، نو خاوند یې وویلې چې او دا ښځه ما خپله ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. ما غوښتل چې زه دویم واده وکړم او د خپلې ښځې نه ځان خلاص کړم. د واده په وخت کې دا زما ډېره زیاته خوښه وه، چې کله واده وشو زموږ په منځ کې یو جنګ وشو. د هغه جنګ په وجې باندې د ښځې زما نه زړه تور شو، زما د ښځې نه زړه تور شو. ویل کېږي چې تاسو خپلې رشتې قایمې ساتئ، رشتو کې څه خلل مه راولئ. دوستانو، دا خاوند اوس ډېر زیات جاري وایي ما خپلې ښځې سره ډېر زیات ظلم کړی دی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د چینل هغه سبسکرایب کړئ، ټلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.